مومن د دنیا نه آخرت تزینو د دب صفتونه کیږي په دنیا کې لکه مخکې د غیر مسلم ذکر اوشو چې هغه کله د دنیا نه زینو د هغه لعنت باندې به خلق یادوي نو اوس دا خبره ذکر کوي چې کله د مومن د دنیا نه زی آخرت تزینو په دنیا کې به د صفتونه کیږي د مومن شان بدای چې کله دی وفات شي او د دنیا نه د رحلت او د سفر ټیم راشي د به خلق صفتونه کوي او خلق به خ صفتونه یادي او حدیث مبارک کې هم دارازی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله بنده وفات شي نو د هغه خ صفتونه یادوي او بد صفتونه مې یاد نو مطلب دا دی چې مومن لدسی زندگی تیرول پکار دی چې کله دی مړشي او ټول دنیا د صفتونه کوي حدیث مبارک کې راځي یو جنازه تیر شولا خلق د هغه بدی بیانولا بد خلق بیانول نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی وجبت بیا بل مقبل جنازه تیر شول خلق د هغه صفتونه او تعریفونه کول دا خسړیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی وجبت صحابه کرام تن تپوسو کو د الله حبیب ناشنا خبرې دی وکړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کله یو جنازه تیر شول او خلق د هغه صفتونه بیانول نو ما وی وجبت الله تبارک وتعالى د هغه صفتونو بیانولو په وجه الله هغه لره جنت واجب نو ما وی وجبت جنت ورله واجب او هغه بل جنازه چې خلق بدی بیانوله د هغه بدای په وجه الله هغه لره جهنم واجب کو نو ماوی وجبت چې جهنم ورله واجب شو نو د مؤمن شان دا دی چې دی وفات شي او د آخرت سفر کوي خلق به خولي صفاتونه یادي خلق به تعریفونه کوي ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای پټول مخلوق کې الله ته بهترین سړی هغه دی چې هغه د خلق سره سلوک کوي بهترین انسان په ټول دنیا کې دا الله ته هغه کس دی چې احسن الی عیاله چې هغه د الله د مخلوق سره سلوک خلق سره خ روابط ساتیو خلق سره احسان او همدردی کوي خلق سره په خندا پیشانی سره میلاوي دا ګران کر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق دا نیکی د چې یو بنده د مسلمان رور سره په کولو او روخانه تندی باندې میلوش خند پیشانی په حالت کې سړی د مسلمان سره میلاویږي تندی روخانه او حدیث مبارک کے راضی چې کله د بنده روح ملائک والی الله تبارک و تعالی ورتوي چې دا روح راوړی نو د زمکه نه د خلق رپورټ ور سرم راوړی چې خلق د بارک کې سوای لکه د خلق خبرې مو ووري خلق د بارک کې سوای چې دا څنګه سړیو نو فرشتي د روح سره هغه رپورټم خيږي اگر رپورٹ ور سرم اسمان تخیجی نو پکار دادا اسی نچ سڑے وفات شیو ټول مخلوق وائی خدا چی خلاص شو خدا چی کلے تے وزگار شو خدا چی علاقت نا پا امن شولا نو چی دار رپورٹ فرشتی در رخ سر وخیجی نو چی اللہ باور سر سم معاملہ کئی نو دا مومن شان دادی چی کل دے وفات شی دا سر ملائک چی خر رپورٹو خیجی او ټول خلق په د پسې غمزدی ټول خلق کمی مخصوصی ټول خلق سره احسانات کړي ټول خلق پسې خپي او الله ته سفارشونه کوي
او د مغفرت دعاګانې غواړي. نو دا د مؤمن شان دی. هر سړی لزان دسی جوړول پکار دی چې دی وفات شي چې خلق د ښه صفتونه یادی. نو دی آیات مبارکه کې رب العالمین دغه خبره ذکر کوي. ذالک من انباء القرى، دا چې ذکر شول د بعضو حالاتو د کلونا، دا من انباء القرى د بعض حالاتو د کلونا. مونږ تاسو باندې ټیم په ټیم د خلقو د حالات بیانو چې ګورئ د دین ځان وساتئ، داسې جوړ نشئ. نقصه علیک، مونږ بیانو پتا باندې د هغې کلونه د هغې کلو حالات. منها قائم، بعضې د هغې کلونه لا ولاړ دي، یعنی چې په کومو کلو مونږ عذاب راوستی او بعضې پکې اوس هم شته، لکه مصر د فرعون او د عادیانو د سمودیانو کندرات. منها قائم، بعضې پکې لا ولاړ دي. وحسید، او بعضې پکې ریبلی شوي دي، د ویښ نه ویستلی شوي دي، لکه قوم د لوط علیه السلام. هغه علاقه بالکل صفا شوي ده. نو بعضې شتې د عبرت دپاره او بعضې بالکل الله هم ورکړي. بعضې علاقې اوس هم شته، هغه اثرات پکې شته. بعضې اوبه د هغې علاقو اوس هم لا ترخي دي، خونې خراب دي، د هغې عذاب اثرات پکې پراته دي. وما ظلمناهم، الله وی ستاسو ذهن ته به دا راځي چې الله د دې سره ظلم کړی چې داسې هلاک کړي. الله وی وما ظلمناهم، ظلم نه دی کړی مونږ په دې باندې، ولکن ظلموا انفسهم، لیکن دی ظلم کړی په خپلو ځانونو باندې، مونږ ورسره ظلم نه دی کړی. فما اغنت عنهم، پس دفن کو د دینه، آلهتهم، خدایانو د دوی، هغه یدعون من دون الله، چرا بلل بدوی د الله نما سیوا، من شیء حس مصیبت. دی خوی دا کم معبودان چې ځان له جوړ کړي وي، دی به مونږ د الله د عذاب نه بچ کړي، او دی به مونږ د عذاب نه بچ کړي، او دا توقع امید ساتن. الله وی فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شیء، هیڅ مصیبت تم لرنک. کلا لما جاء امر ربک، هر کله چراغ عذاب در رب ستا در رب عذاب چراشي، هغه بیا څوک نشي لرکولی. هر ټیم دعاګانې او د الله د عذاب نه د حفاظت دعاګانې غوښتل. وما زادوهم غیر تدبیب، او زیات نکو بلنې د دوی دی لره غیر تدبیب، بغیر د هلاکت نه. دی چې به دا نور خدایان را غوښتل، د هغې سره به محبت کو، نو هغې ول هغه هلاکت ښه سیوا کو، الله ول د هغې په وجه عذاب نور هم سیوا کو. دی وی مونږ به بچ کړي دا خدایان، د هغې په وجه عذاب ډبل شو. فرمایي ذالک من انباء القرى، دا د هغې خبرونو د حالاتو د کلونه دي. نقصه علیک، چې مونږ بیانو پتا باندې. منها قائم، زنی دا اغی کلونا ولاړ دی او شته دی. وحسید، او بازی د ویښ نری بلی شوي دي. وما ظلمناهم، ظلم نو کړی مونږ په دی باندې، ولکن ظلموا انفسهم، لیکن دی ظلم کو په خپلو ځانونو باندې. فما اغنت عنهم، فزدپ نکړو د دینه آلهتهم التي، خدایانو اغی خدایانو، یدعون من دون الله، چې دی به بلل بی را بلل بی سیوا د الله نه، من شیء حس شیز د عذاب نه. لما جاء امر ربک، هر کله چې راغی عذاب در رب ستا. وما زادوهم، او زیات نکو دی لره بلنې د دوی غیر تدبیب، بغیر د هلاکت نه.